औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यसीरू फिल अर्ज़ि फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम। दी आयत की तख़वीफ़ी दुनियावी दे कि मंग पुख्तो की वर्ता यरद दुनियावी हो। खुलासा दादा कि दुई नमख के हम द ताकत पे एतबार सरा दज़मा के द आबादोलो पर लिहाज सरा लोए लोए काफिरान तेर शवी दी। मा अल्लाह चागुई उनी वाला न ब्या सोकनौ दागुई बच का उनके और दा मौजूदा दाग काफिरो न ताकत तरसी देशी और न द आबादी पर लिहाज सरा अगुई तरसी देशी। ज़का कुरान करीम हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलम यसीरू फिल अर्ज़ि आयदुई नगर दी पस मकान के फयंज़ुरू पस उगुरी कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना सरंग वो अंजाम द आगा कसानो कानू मिन क़ब्लिहिम चिवू अगुया मक्की द दुईना ची मक्की द दुईनो कानू हम अशद मिनहुम कुव्वा वो अगुई सख्त मिनहुम द दुईना कुव्वतन बेतिबार द ताकत और बेतिबार द नखानो फिल अर्ज़ि पस मकान के फ़अख़ज़हुमुल्लाह पस उनी वल्दुई अल्लाह बिदुनूबिहिम पस सबब द गुनाहुन द दुइहा बिदुनूबिहिम पस सबब द जुर्मुनो द दुइहा वमा कान लहुम औ नौ द पार द दुइहा मिनल्लाहि लतरफ द अल्लाना मिन वाक़ सोक बच का उनके सोकुम बयान होखा सोकुम नो बया और यकीनन या साथ इज्जतमंदो चिकला अल्लाह पनी वो राशि का ना नो बे द चापलारुम नशी खलास होले और अल्लाह ढील वर कई द यो हद पोरे को चिकला दा बंदा दग ढील न फायदा चौथा न की और चिदा अल्लाह पर पकड़ के राशि अल्लाह दी जमंग द टोली हिफाजत की ज़ालिका इल्लत बयानी दा वली यारा ज़ालिका दा बिअन्नहुम पसबब ददी यकीनन दुइहा कानत तातीम चिरागली उदीता रसूलान ददुइहा बिल बय्यिनाति पदलाइलो बांदी फकफरू पस दुई कुफर को फकफरू पस दुई इनकारों को पस उनी वल्दुई अल्लाह इन्नहु यकीनन दा अल्लाह क़विय्युन ताकत वाला दे शदीदुल इक़ाब सख्त अज़ाब वाला दे सख्त अज़ाब वाला दे सख्त अज़ाब वाला सही है जी सख्त अज़ाब वाला। अगोरा लगवाने का तासु ख्याल हो गएगा ना रुम्बनी आयात के ऊपर देम आयात के लगवाने फ़र्क दे रुम्बनी आयात के दा अखज़ न दे निवल दा मख की दी और सबब रुस्तु जिक्र दे बिजुनूबिहिम
او په دې دویم آیات کې تغور وکړه چې سبب مخکې ذکر دی فکفرو او اخذ دا رستو ذکر دی نیولو تذکره رستو ده دا ولې وایه آسې ستا پکې څه کار شته دویم جواب یا ساته و مخکنی آیات کې مقصد د هلاکت د دوی و مقصد څه هلاکت د دوی نو د دې د وجې نه هلته د اخذ مخکې که نو یره اسې وینا نه بذنوبهم او په دې دویم آیات کې اهم مقصد هغه سبب بیانولو نو هغه یې مخکې راوړ نو د هغې نه وروستو بیا اخذ یې راوړ صحیح ده جی نو د دې د وجې نه وایي انه یقینا دا الله قوی طاقت والا دی شدید العقاب سخت عذاب والا دی ولقد ارسلنا واقع د موسی راوړي علیه السلام او دا د پاره د تیزی راوړي د پاره د اکلکوالی راوړي د پاره د شجاعت راوړي چې نر شه تیز شه کلک شه دا نه چې یاره پښتانه متل کوي چرګه د یم خو ټغی مې به نه تاسې خو نه کېږي تیز شه مړه د الله د توحید په بیان کې تیز شه ځان کې نرواله پیدا کا ځکه چې دا نه چې بیبیه نه لالی د هغوی کار نه دی او کلک شه په دې کې مصائب راځي اوس به انشاءالله مخې ته آیات کې راشي نو ځکه ایزې وایي ولقد ارسلنا البته تحقیق لېږلی و موږ موسی علیه السلام بآیاتنا زموږ په آیتونو باندې وسلطان مبین او په دلایلو اخکارا باندې په دلایلو اخکارا باندې صحیح ده جی بآیاتنا اے معجزات او کنا ته بی آیاتنا مراد دلائل آخری نو وسلطان مبین معجزات کا نو زکایزه وی ولقد ارسلنا البتا تحقیق لګلو اومنګا موسی علیہ السلام زمنګا په آیاتونو باندې وسلطان مبین او په دلائل واضحه باندې الی فرعون څه مقصد آیات چې راوړ دا داسې مسله ده چې په دې کې د بادشاهانو سره ډغره راځي الی فرعون دا داسې مسله ده چې په دې کې د وزراو سره ډغره راځي و هامان دا داسې مسله ده چې په دې کې د خانانو د نوابانو سره ډغره راځي و قارون دا یاد ساته دا معمولی مسله نه ده دا چیندخان میندخان خو سیټه خبره ده مړه دا په ګوټ کې ناست دي چیندخانو پروا نه کوو دې کې د بادشاهانو سره ډغره راځي په دې کې د وزراو سره ډغره راځي په دې کې د خانانو سره ډغره راځي دې چیندخانو باندې سوچ چوک خرابوي مړه په دې چیندخانو سوچ چوک خرابوي لګیا به ټین ټین به کوي دي نو ځکه یې وی الی فرعون په طرف د فرعون و هامان او هامان و قارون او د قارون فقالوا پس ویل دوی ساحر کذاب جادوگر دی کذاب نهایت دروغجن دی کذاب دی خواه نهایتی دروغ جن دی چې مونږ پښتو کې ورته غټ دروغ جن دی دا چاته وی موسی علیہ السلام ته وی کسوری سو صرف د مسئلې د توحید بیان چې د وخت هغه بادشاہ فرعون ورتم ساحر وی هغه وزیر هغه ورتم ساحر وی هغه د وخت چې کوم اے قارون آغا خان آغا ورتم ساحر ہوئی اے بیا قذاب ہوئی دروغ جن یا ساتا دانا چی دی کی با
دا مسله ټوکه نه ده، دا خو دی الله زمون اکابرین علماء دیوبند الله دې د هغوی په قبرونو باندې رحمتونه ولیږي چې هغوی سخت هغوی برداشت کړلی، لار هغوی هموار کړې ده. موږ ته خو اوس ټوله اسانه ده. دا د هغه وخت ګرانه وه چې کم ټیم کې اے شیخ القرآن غلام الله خان رحمت الله علیه، شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمت الله علیه، هغه وخت کې دا مسله ګرانه وه. اوس خو ماشاءالله سم موټر وی دی، اوس خو خالي سلیټر باندې اقپه اکده روان وسه. په هغه ټیم کې دا ګرانه وه، اوس خو اسانه ده، اوس اسانه ده. شیخ القرآن به وی که نه مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمه الله، دغه په بیان کې مې اوریدي د هر تحریک رومبني خلق نه تکلیفونه هغوی برداشت کوي، بیا دا روستنی نه دي، دوی په مزو باندې سړي، مزو باندې سړي، خو رومبني چې کمی هغوی تکلیف ته غاړه ایږدي. نو زم زمونږ خو اوس په مزو سر دی، مونږ ته خو لاره هموار ده، میدان یې لاله جوړ کړی دی، دې کې څه ګرانه ده اوس. نو ځکه ایزې وی فقالو پس ویل دوی ساحرون دا موسی جادوگر دی کذاب نهایت دروغجن دی. فلما جاءهم پس هر کله چراغ دوی تا دا موسی علیہ السلام بالحق په حق سره من عندنا زمنګ دا طرفنا، من عندنا د چا د طرف نه؟ زمونږ د طرف نه. نو بادشاہ سووي، وزیر اعظم سووي، اے هغه خان نواب چودھری سووي، وی قالو او وی دوی او اجنئی ابناء الذین زامن دا آغا کسانو آمنو چی ایمان راوڑ دے ماو سرد موسی علیہ السلام نا. یا دا معنی کا خو یاد ساته یو د بچو د حلالولو اعلان د موسی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې فرعون کړی او په هغې عمل درآمد شوی و، څه ماشومان یې پکې حلال کړي مو. خو دا دویم اعلان دی او په دې اعلان کې بیا عمل نو شوی، ځکه وما کید الکافرین الا فی ضلال، داسې دبړه دوبړه وه دې باندې بیا دغه نو شوی. نو ځکه ایزې وی او وی څه ورپسې او ژوندی پرېږدی نساءهم جینکۍ د دوی، بې حیا کوي یعنی ژوندی پرېږدی چې زمونږ خدمت به کوي، زمونږ وینځي به. او یا تفسیر روح المانی والا معنی چې ما په صورت بقره کې کړوه چې واستحیوا نساءهم بے حیا کئی جنکی د دوی، بے حیا کئی جنکی د دوی. او یقینا نن پدی باندې یورپ خلی گیا دی عمل کئی، خلی گیا دی چې بس د مسلمان دا پیغلی ندی دا بے حیا کا، چې دا بے حیا شوی کنا بس د بے حیاو نه حیا نه پیدا کی بیا او نه تینا حیاناک پیدا کی. نو نن ته وګوره کنه چې کومه غیر شادي شوده ده، شادي شوده نه د منم انکار نه کومه، زما دا بعضې خبرې په بعضو ملګرو بد لګي، خو څه وکمه زه مجبوره یم. زه ویم شادي شوده ده، خاون ورله موبایل اغستی دی، سمجھ کې راځي، کور کې مشره خور ده یا رندار ده، لیورونو له موبایل ورکړی دی چې بابي یا خور دیدی یا خور هر څه چې ورته وایي دا موبایل کې ده که ناوخته شي موږ به اطلاع راکوو. صحیح ده جی. یا مور ده هغې سره موبایل دی، سمجھ کې راځي. خو چې دا بې شادي شوده ده دا ځان سره دا سپېړې دا موبایل ایږدي، نو دا کم میړه ته پې ټلیفون کوي او دیل دادا 25,000 روپو موبایل کم میڑا راوڑ او د دې په دې موبایل کې دا بیلنس ہوگا چی پلار خور لسا 100 روپے ورکي اپا موبایل کې 500 روپے دی نو داوله کم میڑا چی. خدای رسول تو گو رہے تباہ شوی، خدای تو گو رہے
ها شادي شوده ده خاون ولا موبایل اغسته دی پاکی کې زمونږ سره نه سکار نشته خاون پوښ هغه پوښه کاغه ولا نوکیا اخلي که سپېړه اخلا هغه دغه کار دی پاکی کې زمونږ کار نشته مشره خور ده زمونږ پکې سره نه سکار نشته ورونو لا اغسته دی یا وراندار د مشره لیورونه کشران دي هغوی له ورکړلی چې ناوخته چې موږ به اطلاع راکوو سیده سمجھ کې راځي مور د سمجھ کې راځي ترور د سمجھ کې راځي خو چې دا بې واده ده دا د دې دومره سپېړې موبایل سره څه کوي الله دې رحم وکړي او بیا په دې موبایل کې ولا بیلنس ته ګوره زمونږ هغه کال را تیر چې هغې کې 30 روپۍ نه ا د دې دا شپږو د 200 نه خالي کېږي نه نو دا کم کار داسې کوي وا خو که څه مې ووي نو بیا به وایي چې مولا په کچه روان شو زمونږ یو لوی بزرګ دی او یقینا زه پې د زړه نه مین یم مولانا خورشید صاحب الله دې په عمر کې برکت واچي هغه زمونږ پروګرام له راغلی نو هغه بیان په دوران کې یا لکه گاڑی بل طرف ته روان شو نو زه مې یاره واقعي دا گاڑی بل طرف ته روان شو خو څه چلو کوم دا ټکې پکې داسې راغې بیا د ټینګېدو یم نه زه یم زه به نه ویم خو څه چلو کوم مجبوره یم دې معاشرې ته چې وګورم دې زنانو ته او بیا داسې دي زمونږ خویندې دي چې زه پې نه خفه کېدې نو ما به دا څه وي که زه پې نه شرمېندې ما دا څه وي بیا که زه پې نه دردمندېدې ما دا بیا څه وي ما به کوي دي که نه خو زه پې خفه کېږم زه پې شرمېږم زه پې دردمند کېږم ځکه دا فریاد کوم ځکه خو فریاد کوم زه خپلې خویندې ګڼم د دوی عزت خپل عزت ګڼم د دوی شرم خپل شرم مخصوص کوم چې دا زما شرم دی نو په دې باندې زه دا چغې وباسم چې خدای ته وګورئ دا چې کمې بې واده دي دوی له دا موبایل مه ورکوئ هر څه خرابېږي سوال درته کوم نو ځکه یې زه وایي دقه باندې نن یورپ ممالک عمل درآمد شروع کړلی او جنکۍ وله بې حیا کا هلکان خو زمونږ هسې ماشاءالله د مخکې نه پښتانه متل کوي سین چرته دی بډې دي چرته ولي دوی د مخکې نه بډې څه کوي چې هر څه ښکلي دي بډې اول څه کوي چې دوی هر څه ښکلي دوی نه خو نه ګیله کولی شو نه دا په ګیلو پوهېږي نه په خبره پوهېږي نه د خبرو په دغه وله ورځي چې سړی ورسره کیني دا څه کوي دا مشران چې وایي که نه وي دا سړي په 3 قسمه دي که نه یو پوره سړی دی یو نیم سړی دی یو نه سړی دی نو زمونږ دا چې کوم ځوانان دي دا نه سړي دي پوره هغه دی چې په خپله هم پوهېږي د بل هغې ته هم غوږېږدي دا پوره سړی دی نیم سړی هغه دی چې په خپله نه پوهېږي زما په شانتې خو بل ته غوږ کېږدي نو چلو وی دا نیم سړی دی او نه سړی هغه دی چې نه په خپله پوهېږي او نه د بل هغې ته غوږېږدي نو زمونږ دا نوجوان نه دي دا په دې نه سړیتوب په دې سب کې شامله دي پس ډب دي نو قسم دی بس منم چې بشره وله الله د انسانانو ورکړله مخ کاسه د انسانانو ده نور خالص خره دي غویان دي خالص خره غویان الا به پکې ویو ورنه اکثر داسې نو ځکه یې زه وایي وما کید الکافرین او ندع تدبیر د کافرانو الا فی ضلال مگر برباد معلومه شو چې په دې اعلان عمل درآمد نو شوی صحیح داسې هغه هغوی پیرنګو دبړه دوبړه وه پیروانو کارونه حمان وکړه خو عمل نو شوی صحیح ده جی وقال فرعون ویل فرعون ذرونی پریږې د ایما اقتل موسی چې ووژنم موسی نو چا نیولی دې چې وایي که نه پرېږدې دی ما نو نیولی چا په دې کې د علماو ګڼ اقوال دي یو قول دا دی
چې د فرعون د قوم نه بعضې خلک د موسی نه متاثره شوي وو، هغه دلایل معجزات متاثره شوي وو. نو چې کله فرعون وینا وکړه چې یاره زه یې نه پرېږدم، هغوی پرېږېده. دی په جذبه وی نه 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 یې پرېږدم وژنم، هغوی سړه پرېږېده. یو قول خو دا دی. دویم قول دا دی په چې دوی کې هغه پاخه په الفلام چې کوم و هغه ورته یې فرعونه ته چې دی وژنې نو تا ته ځان ښه ښکاري، دی ستا د مقابلې دی لکه زمونږ دا یو نن سبا شته که نه پوهېږي په حسابه. یو سړی وایي دا ستا د لاس دی چې ته ورسره لاس اړی، بل څوک به د بلا زویه وایه د ترورۍ ځای دې راټینګ وایه او یقینا داسې اوس هم ده ښه دا ستا د لاس اړولو نه دی په دا ښکارې بل څوک په بل چای. نو دوی ورته ومې سړک غلی شه ته چې دې ګزار کوې ته پې بده ښکارې. نو دریم قول خو دا دی وایي زه په جذباتو کې را وینم پرېږدې زه وژنم. صحیح ده جي. دریم قول دا دی په دوی کې هغه کسانو چې هغوی نه د موسی خیر خوا او نه د فرعون، خو هغوی دا وایي چې دوی په آپس کې لګیایي موږ ته پکې خیر. نو هغوی نه 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 دوی نه نه پرېږدم هغوی نه نه ګوره نه نه په دغه کې چې یاره دوی به په آپس کې نو موږ ته پکې خیر لکه نن سبا څنګه چې دا سیاسي کوي. اور الحمدلله تحدیث بالنعمت په طور باندې ویم زمونږ علما چې کم سیاست کې هغه دا نه کوي. دا نور چې خوا دي هغوی کې دا پلیتي شته. تا به خیال کړی کله ناکله عوام ډیم جوړیږي نه جوړیږي جوړیږي نه جوړیږي پوه جوړیږو او کو نه لیږو پلان کې کار وکړو او کو او په دې یو شوشه را پرېږدي. نو وایي چې خلک په آپس کې اخته کي ارامیان لیږي په اسلام آباد کې مزې کوي. زه وایي خلکو له خو کار کتلی دی. او څلورمه توجیه د پنځپیر شیخ القرآن رحمه الله و چې هغه یې وي دی د جان دلو بې غیرتو دی د جان دلو بې غیرتو دی په خپل هم د موسی نه یریده. نو دی چې دا وایي که نه دروني نو دا د ده د یرې هغه خبره ده. او تاسو که خیال کړی که نه دا زما په شانتې چې یرندونکی سړی نو دی په جګړه کې هسې څه وایي نه خو چې دوه درې کسه وایي ته ما پرېږده نو چا نیولی ځه که نه د خر زویه یا به دی په جګړه کې هغه لوړ تلاسکي چې کم تړلی یا به دی هغه تیک تلاسکي چې کومه په ځمکه کې خښی وایي ته پرېږده ته پرېږده نو ستا پلار به راوباسي دا به د هغه پلار راوباسي. نور خو کمزوری دی خو هسې خپل هغه دبړه. نو دقه مثال د ده دا فرعون چې و د موسی نه یریده دی مرغوب شوی و د هغه نه ولې چې هغه معجزات وکړه که نه دی هم دومره د ټینګې نه و خو د هغه دبړه دوبړه وه. ګیدړ ته چا وي د اوازونه ولې کوي وي خلک یروم بیا لکه دا بمباري وي په خپلو هم یرېږم که نه مړه. نو دا د ګیدړ زوی و دی ګیدړ زوی د لاسه به څوک دغه کېږي مړه. نو ځکه ایزې وایي وقال فرعون ویل فرعون پرېږده ایما چې ووژنم موسی ولیدعو ربه او دې را مدد کی رب خپل. څه مقصد ده لکه زمونږ پښتانه وي نه یېرېږم د چا خیرونه کوي دي خیرې دا ښه مقصد دی ښه یا لکه مکه خیرې وي نه یېرېږم د چا د خیرونه ودې کې خیرې نو دقه شان دی دا اوس د دې جملې دقه مقصد دی ښه ولیدعو ربه دې دې را مدد کړي رب خپل یعنی چې څه کوي ودې کې داسې دبړه دوبړه ده دوبړه دوبړه. تپوس وکړه لکه ولې دومره غوسه خیر خو دی ګور آیات ته انی اخافو بېشکه زه یریږم ان یبدل دینکم چې دی به بدل کي دین ستاسو ان یظهر او اخکاره به کي فی الارض په ځمکه کې الفساد فساد لره. زه په ایمان وایه فساد ده کو کاغه کو دا دین ده وران کړی او کاغه وران کړی. عجیب دور دی ښه للو پنجو ټول برابر للو پنجو ټول برابر عجیب معامله ده. ورانه دکو
الزام په موسی راړي دین دوران کو الزام په موسی راړي لکه نن سبا دا چې کوم علماء سودی اے دا باطل هر څه دوی ګډوډ کړه اے بدنامه کوي حق پرست اکابرین علماء دیوبند زمونږ هغه مشران دا ټول یو دي مړه عجیب معامله ده نو ځکه یې وایي او ان یظهر فی الارض اخکار بکی پس مکہ کی فساد وقال موسیٰ ویل موسیٰ علیہ السلام انی عوذ بربی پیشک از پنانی وما پرب ازما سرا وربکم او پرب استاسو سرا ویروشنو ویروشنو وقال موسیٰ ویل موسیٰ علیہ السلام انی بیشک پنانی وما پرب ازما او پرب استاسو سرا من کل متکبر دہری او متکبرنا لا یؤمنو بیوم الحساب چی ایمان نراوڑی پروز د قیامت پرواز د قیامت وقال رجل مؤمن فرعون اجلاس راغو یره د دې سړي سبن پکار دی الله وی تنرشا نر مرګره بدل را کوم بیا ته خالی تماشا کا وکار باغ کی ښا تکلکشا الله وی کلک شاگردان بدل را کوما بیا ته خالی کی نه شاگردان بکار کی اے موسی نرو الله ول مرګره رجل مومن ورکو موسی وس خالی تماشا کی رجل مومن لګیا دے کار کی ان شاء الله کله جون را کړي جمعه پر زکه چې سبا زمنګ خپل سرکاری چھٹی ده الله رب العزت زمنګ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کی بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زما د نیانیکونو لپاره زمونږ د تمام اساتذه کرامو د شیوخو لپاره د تمام عالم مسلمانانو لپاره د تمام اهل حق علماو لپاره طلباو لپاره طالباتو لپاره ستاسو لپاره زمونږ لپاره او ستاسو د اهل عیال لپاره زمونږ د اهل عیال لپاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصي او ذریعہ د بخانه وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله یې د ټولو بخنه وکړي د نومونو اغوستو ضرورت نشته الله یې د ټولو بخنه وکړي چې څومره دي الله یې د ټولو بخنه وکړي او چې څومره بیمار دي الله یې ټولو له شفای کامله او صحت کامله ورکړي خاص کر زمونږ ښایسته عالم مولانا شفیق الرحمن صاحب غړی والا دغه لپاره دعا کوئ چې الله دې له شفای کامله ورکړي دغه شانتي زمونږ یو بل ښایسته عالم مصطفی مولوي صاحب دغه سبا ان جغرافیا د زړه نو دغه لپاره دعا کوئ چې الله دې له شفای کامله او صحت کامله ورکړي دغه شانتي زمونږ ورو ډاکټر صابر داغوی معشومه بیماره ده دا غوی لپاره دعا کوي کہ اللہ دولہ شفای کاملہ و صحت کاملہ ورکی نور چی سمر بیماری کہ پدی چم کی پدی کورنئی کی پدی علاقہ کی کہ دا دنیا پا ہر کونا باندی کہ ناری ندی کہ زنا ندی مشران دی زوانان دی کشران دی معشومان دی اللہ دے طول شفای کاملہ و صحت کاملہ ورکی اور چی سمر پریشان دی اللہ دے طول پریشانی پا خوشحالو بدل کی اور چی سمر بی اولاد دی اللہ دے طول جولی دا اولاد دا نعمت نڈکا کی اور چاچی نارینا اولاد نشتا اللہ داغو جولی دا نارینا اولاد دا نعمت نڈکا کی او کم اولاد والا دی اللہ دی داغوی اولاد سمیت زمنگا اللہ دی داغوی اولاد سمیت زمنگا اولاد ہم اللہ دی اقبل پا دین کی قبول کی اللہ دی اقبل دین سپایان تینا جوڑ کی اللہ دی اقبل پیغمبر صحیح عاشقان تینا جوڑ کی اللہ دی مور و پلار صحیح تابدار جوڑ کی اللہ تینا صحیح مسلمانان جوڑ کی اللہ دی منگ ٹول اقبل پا دین کی قبول کی اللہ دی منگ ٹول گناہونا معاف کی اللہ دی منگ ٹول خاتمہ پا ایمان باندے نصیب کی او خاص کر پا وقت پا زنکدن دا خیستہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ دی منگ پا جواب باندے جاری اور ساری اس ساتھی وآخر دعوان الحمدللہ